وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد الله جل شانه دا کلام د سورہ شعراء کم آیاتونه چې ما ولوستل تقریبا 3-4-5 جمعې موږ د معاملاتو په باره کې عرض کړی چې زمونږ خپل منځ کې زمونږ په معاشره کې اکثر فسادات او خرابتیا په دې وجه باندې چې زمونږ معاملات د قرآن او د حدیث مطابق نه او زمونږ شر فساد په دې وجه باندې راځي چې مونږ په داسې معاملاتو کې نه د چا عالم سرپرستی اخلو نه د چا پوهه سړي نه تپوس کوو او نه د خپل حق په باره کې معلومات کوو چې یاره زه په حقه یم او که په ناحقه یم او زمونږ کې د هر یو سړي خواهش دا دی چې زمونږ کم حق دی جو بس دا دقه حق دی او چې زما کم د زړه خواهش دی نو هم دقه شان بکیږي ټیک ده که نه بیا نه منم د دې وجې نه اختلافات هم راځي جګړې هم راځي او په منځ کې معاشره کې فسادات هم راځي د هغې په باره کې تقریبا 15 جمعې مونږ عرض وکړو او الحمدلله د هغې فایدې هم بظاهر مونږ ته ښکاري چې خلک د دغې په باره کې فکرمند هم دي چې یو کار په مینه محبت باندې کېږي نو هغه سړی جګړې او فساد ته ولې وړي نن مونږ انشاءالله په دغې موضوع باندې اخرنۍ خطبه عرض کوو انشاءالله د دې نه بعد معاشرت نور چې کوم زمونږ معاشرتي خرابتیاوي د هغې په باره کې به عرض کوو نن مونږ دا عرض کوو چې کله هم زمونږ په منځ کې په معاملاتو کې په کاروبارونو کې او په خپل منځ کې په داسې معاشراتو کې او په معاملاتو کې خرابتیا راځي نو د هغې د حل دپاره صحیح کوشش پکار دی او د هغې د حل صحیح کوشش دا دی چې مونږ د چا عالم په سرپرستۍ کې دواړه فریقین مونږ خپله مدعا پیش کړو د چا عالم په سرپرستۍ کې او د چا پوهه سړي په سرپرستۍ کې چې هغه په قرآن پوهیږي هغه په حدیث پوهیږي هغه په شریعت باندې پوهیږي او بیا مونږ د قرآن او د حدیث مطابق په فیصله باندې راضي شو اگر کا خبره زمونږ خلاف ولی نه خو د قرآن او د حدیث مطابق چې فیصله وشي نو انشاءالله دا به د دنیا او د آخرت د دواړو دپاره د خیر او د برکت وي خو یو زمونږ غلطۍ دا دي چې په نن سبا دور کې زمونږ فیصلې چې کم خلک کوي دغه غریبانان د قرآن حدیث نه ناخبري زمونږ عام معامله دا ده شر وشي جګړه وشي یا په کاروباري معامله باندې تنازعه ده یا معاملاتو کې صداسې خرابتیا ده نو زمونږ په منځ کې چې کم خلک فیصلې کوي یا جرګې کوي یا د صلح کوشش کوي نو دغه خلک بعضې اوقات کې ډېر پکې ماشاءالله پوهېږي خو کله کله داسې چې هغه د فیصلې نه جاهل وي په قرآن نه پوهېږي هغوی په فیصله صحیح پوهېږي نه نو کله کله طرفداري وشي ظلم وشي زیاتې وشي نو زمونږ خو نن سبا اسانې جرګې دي چې د چا 1 लाख روپۍ تاوان شوي
جو راځه جرګې ته بکینو او جرګه په پنیمه فیصلو کی جو بس دغه ته مونږه فیصله وایو مونږ وای دغه ته مونږه فیصله د یاد لرئ اول چې سړی فیصله کوي د دوو کسانو د دوو ډلو په منځ کې نو د فیصله مطلب دا دی چې د مظلوم مرسته وکړه په مظلوم باندې ظلم شوی په هغه باندې زیاتې شوی نو د مظلوم مرسته وکړه او د ظالم نه د مظلوم حق واخله دې ته وایي جرګه او دې ته وایي فیصله نو بعضې وخت کې مونږ داسې معاملات وکړو چې مونږ په هغه جرګه کې یا په فیصله کې هغه مظلوم ظالم ته ښه راواچو یو سړی مظلوم دی په هغه باندې ظلم شوی په هغه باندې زیاتې شوی او دغه حق دباوالی شوی دی نو مونږ څه کوو مونږ کله کله داسې وکړو چې هغه مظلوم ظالم ته ښه راواچو چې زه خیر دې مړه او داسې پکار ده او داسې معامله پکار ده داسې جو آخري انجام یې صلح ده نه دا طریقه نه ده پکار طریقه دا ده چې دواړه طرفین خبره سړی واوري او د دواړو خبرې د اورېدو نه بعد د دواړو کې حقدار وګوري او د ظالم نه مظلوم له حق والی دې ته وایي فیصله دې ته فیصله نه وایي چې بس مونږ کینو او بس دواړه طرف ته یو هم راواچو بل ورته هم راواچو او بس په مین زمانه کې څه فیصله وکړو او خبره ختمه شو دا خبره به د دنیا په لحاظ سره ختمېږي د آخرت په لحاظ سره نه ختمېږي یعنی د یو سړي باندې مثلا ظلم شوی د هغه د 1,00,000 روپو مثلا نقصان شوی او ښکاره ده چې د هغه د 1,00,000 روپو نقصان شوی او مونږه د دې دواړو په منځ کې صلح کوو د دې دواړو په منځ کې مونږه هغه تنازع ختمو نو د هغې د ختمېدو طریقه دا ده چې د ظالم نه د مظلوم له خپل حق واله خبره به ختمه شي دا قرآن کې الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې کچری یوه ډله ظلم وکړي او زیاتې وکړي نو تاسو د مظلوم طرفداري وکړئ د دې ظالم سره تاسو د مظلوم د طرفه وجنګېږئ د هغه حق ترې واخلئ داسې مه کوئ چې دا مظلوم ورته نور راواچوئ په هغه باندې ظلم او زیاتې وکړئ نو داسې خبره داسې طریقه د شریعت مطابق نه ده دا سړی ځان ګناهګاروي ځکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه د یو سړي مال د هغه د مرضۍ نه بغیر څوک د هغه حلالېدی نه شي د یو سړي په خپله مرضۍ باندې یو څیز معاف کو ټیک ده خو که ته دی چې نه خیر دی دا ورته معاف کو خیر دی دا ورته معاف کو د هغه د زړه نه نه ده خو یا د جرګې نه مجبوره دی یا د چا مشر نه مجبوره دی یا د چا د حیثیت نه مجبوره دی او په ناخوالۍ باندې وي چې زه ټیک ته نو دا به د دنیا په لحاظ سره دا خبره حل شي خو د آخرت په لحاظ سره دا نه حل کیږي دا حقدار ته حق ورکول دا صحیح فیصله ده دا صحیح حق دی نو په دې معاملاتو کې احتیاط پکار دی او بله بار بار یو خبره ذهن ته راځي زمونږ په دې معاشراتو کې به تاسو وینئ بعضې خلک داسې دي چې دا په دې دوستانو کې هم دي په رشته دارانو کې هم دي ډېر سپک خلکي او ډېر ناشکره خلکي او ډېر نمک حرام خلکي نو د داسې خلکو سره اړو معاملات کول پکار نه دي چې یو سړی دغه نه سپک سړي د خولې نه هم سپکي د رویې نه هم سپکي او هغه ناشکر یو نمک حرامي نو د داسې خلکو سره اړو معاملات پکار نه دي که هغه رشته داران دي او که هغه دوستان دي ها ټیک د مسلماني رشته ورسره پالل پکار دي مسلمانی خیر واخواهی کول پکار دي خو د داسې سپک خلکو سره معاملات اړو کول پکار نه دي ټول عمر به دې په احسان کړي ټول عمر به دې پاللي ټول عمر به دې ورسره ښېګړه کړي که دې دوست یو که دې رشته داري او ټول عمر به دې د بچي په شان ځان ته نږدې کړي خو چې کله مال راشي کله دولت راشي او کله هغه ځان لږ د معاشرې نه لوی ویني نو بس بیا د تکبر سکے بیا د لوی سکے بیا د هغه اوچت ټوپونه سکے نو د داسې خلکو سره اړو معاملات کول پکار نه دي دا ناشکره خلک دي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک د چا بنده شکریا ادا نه کي د الله شکریا اړو نشي ادا کولی د بنده شکریا به ادا کوي نو الله به د الله شکریا ادا کی نو که داسې خلک په معاشره کې نو د دې سره دوا سلام پکاري رشته پالل پکاري
خود داسې سپک خلکو د معاملاتو نه ځان ساتل پکار دي. د دې عقوبت او انجام همیشه جګړه. او بیا مونږه بار بار عرض کوو چې کله هم معامله کوو، کله هم خرید و فروخت کوو، یا زمونږ هر څه معاملې هغه د قرآن مطابق حل کول پکاري. قرآن ته کېناستل پکار دي. تنازعه ده، خاندانی جګړه ده، هغه هم په دې قرآن حل کېږي. که کاروباري جګړه ده هغه هم په دې قرآن حل کېږي. که په منځ کې څه قسمه تنازعه ده هغه په دې قرآن حل کېږي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د هغوی عادت به دا و چې کله به خبره په خپل منځ کې راغله نو هغه خبره به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کوله. هره معامله چې به وه که په خپل منځ کې به اختلاف راغی، تنازعه به راغله، هم بسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لتلل وی د الله رسول زموږ په منځ کې د دې فیصله وکړه. او یو مشهوره واقعه ده، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې په منځ کې څه خبر روانه و په خبرو کې د دې په منځ کې اختلاف راغی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خفه شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صاحب نه خفه شو. عمر رضی الله تعالی عنہ روان دي او ابوبکر صاحب رضا کوي، خو عمر صاحب مخ نه راګرځي، خبره نه کوي، په مخ روان دي، ابوبکر صاحب پسې روان دي، تر دې پورې چې عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته ورسېدو. چې کور ته ورسېدو نو کور ته ننوتو، دروازه په ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پسې بند کړه. چې کله دروازه بند کړه نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غزي نه واپس شو، سیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله لاړو. عمر رضی الله تعالی عنہ دروازه بند کړه، احساس وته وشو چې لکه ګوره د کور پورې پتا پدې سړی راغی، دا خو نه د پکار. نو چې دروازه کلاو کړه نو ابوبکر صاحب نو سیده پسې لاړو کور ته د ماپۍ د پاره چې ما ټیک کارونه کو، نو خپل غلطي منم او ما ټیک کارونه کو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پسې چې کور ته لاړو نو هغه په کور کې نو، چې په کور کې نو د عمر رضی الله تعالی عنہ سره یره پیدا شو او د خپل ازمکه او تختیر زکه چې عمر سے په کور کې نو بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسو او په کور کې او په کور کې بناو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بناسو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ سیده لاړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله د دې د پار راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل خبره پیش کی چې د الله رسول زمون کو منځ کې صلح وکا. چې کله راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم سر مبارک کته کړو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم سر کته کړو. نو عمر سے پیدا منظر ولیدو نو یره وسره پیدا شو چې زما په خیال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابوبکر سے ټوله قصه کړي د اوس په دما سکیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمر سے عرض وکړو، اے د الله رسوله وې دا ابوبکر زمانه خپه دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وتعالى وکړو، وې نه د الله رسوله وې دا عمر سے چې دا زمانه خپه دي، زتی نه هم خپه. اوس جګړه پدې شو، یو وې زنم خپه دی بل وې زنم خپه دی. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک را اوچت کو عمر رضی الله تعالی عنہ ته، نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګیره مبارک دا د اوخ کو نډک و جړلې او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډیره عجیب خبره وکړه، ډیره عجیب خبره. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و اے عمر و دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا تاسو زما د پاره نشه معاف کولی، یعنی دا یو نوې چې غلطي کړي یا نه کړي، خو وی فرمایل وې زما د پاره تاسو ته معافي نشه کولی کده د نه خطا وشي. مطلب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غسر دومره محبت او دومره د غسر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینوا چې داغه په خفغان نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړل چې ابوبکر سے بنا خپه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله ما دا معاملہ واورېدله نو ما ته پته ولګېده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشحالي دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خوشحالۍ کې ده چې هغه خوشاله ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوشحالۍ. زما عزتمندو داسې معاملې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې هم راغلي وي د صحابه کرامو په منځ کې، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به معامله پیش وه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هغه خبره په افهام تفهیم سره حل کړه. او دغه شان حضرت په کورونو کې جګړې راځي، په کورونو کې اختلاف راځي، د خپل ورونو په منځ کې هم راځي، د ښځې خاوند په منځ کې هم راځي، په دغه معاشرتونو کې اختلاف راځي.
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د کور نه بل قدردان کون کم یوي پاغه کوم د اختلاف راغلی دی یو واری نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په کور کې ناشته و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ولیدا نو فاطمه رضی الله تعالی عنها خفوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تاسو کې فاطمه په ولی خپای نو هغه وته عرض وکوي د الله رسول د علي صاحب سره می شروع کو هغه د کور وته زمون په منځ کې اختلاف راغی پس خبره او مونږ له غوته کې دیو بل سره خبري واړولې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د کور نه وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ونوي چې خزب پسې ولي وزما دا خو زما زوم دی ورشه مال راولې ورشه وګورئ نا فاطمه رضی الله تعالی عنها ته بچی کېنا چې وته حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې پزما کمانې ودو او د املای د خاور باندې چې لګس خاشه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وراغه او وی فرمایل یا ابو التراب وی قم یا ابو التراب پاسا چې غکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو زر پاسې دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس نونی وو او راي وستو کور کې پیو کټ کې یو طرف ته حضرت فاطمه ناشته ده بل طرف ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ناشته په منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ناشتو اوس دایمونه وجدا ولی او دا تاسو چل کړي او دا غلطی ستاده او دا غیدا بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سملاستو او دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها لاس کې خودو لپاسه په د علی سے لاس کې خودو او په بره په خپل لاس کې خودو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وانو ته اے فاطمه تو وای چې زمونږ یو بل سره روغه ده اے فاطمه تو وای چې زما د علی سره روغه ده او علی تو وای چې زما د فاطمه سره روغه ده نو هغه دوانو وای د الله رسول وای زمونږ د یو بل سره روغه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دوانو پرې خو ده او په خپل د من نه پاسې دو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا وکړه الله خوشاله ساته وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر تر ووتو ډیر زیات خوشاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو اے د الله رسول ډیر زیات خوشاله او استاد د شکل مبارک نه داسي معلومیږي چې ډیر د خوشاله خبر شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایي آو وی د علی صاحب او د فاطمه ورانه وا وی ما ولا روغ کړه پاغه باندې زه خوشاله یم زما عزتمنو دا اختلافات راځي خو ته د اختلافات او طریقه قران ذکر کړي موږ د قران نه خبر نه قران ته کینو موږ خو هغه جهالت راغشتي یو موږ خو هغه جهالت باندې مضبوط ولاړ یو چې بس زما خبره ټیک ته او دا بل په شړ سر دی او هغه بل وی زما خبره ټیک ته او دا بل په شړ سر دی زما عزتمنو لکه د دنیا ژوندۍ دا لکه د دنیا عمر دی کدا عمر مونږ په دې کې تیر کو نو مونږ به د قیامت په الله له جواب ورکو صبر مونږ ژوندۍ دا مونږ به د خلکو سره ورانی وکړو مونږ په جیدادونو جګړې وکړو مونږ په کاروبارونو جګړې وکړو مونږ په مال دولت باندې جګړې وکړو نو تر کم وخت پورې به دا جګړې کوو د مرګ پورې د مرګ نه بعد بیا مونږ ته لوی منظر پروت دی کو بسا او اکثر چې کله د چا خاندانونو په منځ کې اختلاف راغلی او دا ختم شوي نو چې د دواړو نه کله کله مونږ تپوس کړی یاره تاسو دا دومره موده دا ورانی ولې کوئ دا دومره اختلاف په مولي ساتو نو اکثر دا غوي جواب دی چې مړ داسې مخلص څوک یې نه چې څنګه په منځ کې خپل خبرو وکړي دا غي د وجنه دا اختلاف دومره موده واغستې هر یو سړی وایي چې د مونږ په منځ کې اختلاف ختم شي او محبت پیدا شي خو دا غي لپاره به هر یو سړی لګه غونډه کې اوګه کته کوي او د آخرت فکر وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث مفہوم دے فرمائی انا زعیم بیت فی ربض الجنہ انا زعیم بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې زو د هغه سړی د پاره د جنت په کناره باندې د کور ذمہواریم چې څوک خپل جګړه پریدي اگر چې د په حق ته خود جګړې د ختمېدو د پاره د خپل حق پریدي یو سړی د هغه خپل په حق باندې دی خو حق د دې د پاره پرې خود چې مړ جګړه نشم کولای پرې د پتندر دي شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جنت په کناره باندې زو د پاره د محل ذمہوار یم نو دا د دنیا د مرداري
د دنیا د پلیتۍ د دې په مقابله کې د آخرت هغه مزه او د الله تبارک وتعالى رضامندي هغه ډېره لویه ده. او زما عزتمن د آیت چې کوم ما د قرآن وې د زمونږ د اختلاف ولی راځي، زمونږ د جګړې ولی راځي، مونږ د دې مردار سیس په حقیقت خبردار نه یو. مونږ ته پته نشته چې د مال د مرداري، د جایداد د مرداري، دا کاروباري مرداري د دې حقیقت څه دی که راته پته ولګېده نو موږ به په دې باندې بیا دا ښکلې ښکلې رشتې او دا ښکلې ښکلې دوستۍ او تعلقات نه پرېږدو. هغه الله تبارک وتعالی فرمایي چې یوم لا ینفع مال ولا بنون. جګړه یا د مال دپاره سړی کوي یا د بچو دپاره کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي د قیامت پر ورځ نه ستا دا مال پکار راځي نه په تعالی درکوي، نه ستا دا بچي تعالی نفع درکولی شي الا من اتى الله بقلب سلیم. حال بته چې په سالم مجلس وک الله لراغه د الله راضي کړي نو دغه رضامندي پکار راځي. دا مال دولت او دا بچي دا د چا پکار نه راځي. زما عزتمند یو د الله سره محبت پکار دی. زمونږ د الله سره محبت کم دی، زمونږ د الله سره مینه کم ده، زمونږ د الله تبارک وتعالى سره تعلق کم دی. د دې وجې نه مونږ ټول میلان دنیا طرف ته دی. څومره محبت چې زمونږ د دنیا سره دی، څومره محبت چې زمونږ د جایداد سره دی، څومره محبت چې زمونږ د کاروبارونو سره دی، که د دې سلمه حصه محبت مونږ د الله سره وکړو قسم دې زمونږ ټوله زندګي به ښایسته شي. ځکه به مونږ ته خپل استاد فرمایل وی بچې داسې کوئ چې کله کله یو ګډ ته کښېنئ د الله سره خبرې کوئ، یو سیټ ته کښېنئ او کله کله د الله سره خبرې کوئ چې الله زما سره خپل محبت پیدا کړي او زما سره خپل مینه جوړه کړي او الله زما د ځان سره محبت زیات کړي او زما د ځان سره مینه زیاته کړي. وی چې کله د الله سره محبت ډیر وي او کله د الله سره مینه ډیرې نو بیا دا پالتو سیزونه په دې باندې څوک خپل زندګۍ نه ختموي، په دې باندې څوک خپل زندګۍ نه ختموي. دا د دې وجې نه چې د الله تبارک وتعالی محبت نشته، د الله مینه نشته. او زمونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي راغی وی د الله رسول د مرګ نه ډېر یریږم، وی د مرګ نه ډېر زیات یریږم او بس وایم چې بس دلته په دې دنیا کې وي او هلته کې د مرګ نه بعد تلل او د مرګ نه بعد دا معامله دا را سره ډېر د دې فکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل وی مال د سره شته؟ وی او مال خو را سره شته. وی ښه دا خرچ که د الله په لار کې نو دا ټول فکر د انسان د دې مال دپاره وي چې مال لا نه پاتې کېږي، جایداد را نه پاتې کېږي. نو د دې یرې نه د ده نه د مرګ نه بعد زندګي هیره ده چې دا مال د ځان نه مخکې ولېږي نو بیا به دې د مرګ سره هم وینئ، د مرګ نه بعد د زندګۍ سره به دې هم وینئ. نو زما عزتمندو یو د الله تبارک وتعالی محبت زړه ته کوزول پکاري او د دې مال نه زیات د الله محبت هغه خپلول پکار دي او د الله سره کله کله خبرې کول پکار دي. یو سیټ ته موږ ته به استاد فرمیل وی سیټ ته کښېنئ بچیا او وی الله سره خبرې کوي چې الله ګورې ما ته به معافي کړي. ښکلې الله سره خبرې کوئ، موږ له چل نه راځي. قسم دی الله دواړه لاسونه موږ ته نیولي، الله زموږ سره محبت کوي، الله زموږ سره مینه کوي، الله زموږ باندې احسانات کوي، الله په موږ باندې انعامات کوي. موږ ته پته نشته چې د الله زموږ سره څومره محبت دی. بل حدیث کې قرآن کې موږ ان علیکم لحافظین کی مونږ خبره کول حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله د بنده سره 160 فرشتې د حفاظت لپاره مقرر کړي. 160 فرشتې الله د هر یو بنده سره مقرر کړي، هغه د بنده حفاظت کوي. او وای صرف په دې سترګې باندې دا سترګې نه دي، وای و فرشتې په دې سترګو مقرري، هغه د سترګو حفاظت کوي و فرشتې. نو ټول زندگی 160 فرشتے زمونږ حفاظت کوي او بیا مونږ په زړه کې دا نه راځي چې الله زموږ سره محبت کوي، څومره محبت کوي. نو زما عزتمنو د الله سره خبرې پکار دي چې الله پاک الله ما به بخښي، الله ما ته به معافي کوي، الله ما به په دې خپلو ګناهونو باندې نه رانیسي. الله مونږ خو کوشش ډېر کوو خو نفس هم دی او الله د دنیا محبت هم دی، د دنیا لالچ هم دی، شیطان هم دی. الله نو مونږ ته ځان څنګه خلاص کو؟ الله مونږ به بخښي، الله مونږ له به عذاب نه راکړي، الله مونږ له به تکلیف نه راکړي، الله زمونږ سره به په قبر په آخرت کې ښه معامله کوي. او د هغې وجه دا ده چې الله باچا باچایي او بنده بنده یي. الله الله دی او بنده بنده دی.
بنده هغه مجبوري او الله تبارک وتعالى غالب او زورور بادشاہي نو د الله نه دا دعا کوي الله مونږ ته وګوري معافي کوي الله مونږ نه عذاب نه راکې الله زمونږ د ګناهونو به مونږ ته معاف کړي مونږ کمزور مونږ بندگان یو او الله تو خالق او زمونږ استاد به فرمایل کله کله داسې سوچ کوي وې د یو پلار سلور پنځه بچي دا ټول تابعدار نه سلور پکې تابعدار یو پکې بدعملي نو چې کله د خوشحالۍ مقراشي او کله د اختر مقراشي نو چې دا پلار د بچو لکله جامې اخلي کپڑے اخلي پیزار اخلي د اختر د پاره خریداري کوي نو د دې سلور نه خوشحالي هغه لیم والی نو د دې پنځم نه خپي خو د خوشحالۍ موقعي نو په دې سر ولې او نری سپېړور کې وې د خړسري لپکیم والا وې دا نافرمانه دي خو د خوشحالۍ مقدمه دي خړسري لپکیم والا نو الله د قیامت پر بستا ډېر نیکان بندګانی ډېر بستا تابعدار بندګانی الله هغه ته په تو بخنه کې الله مونږ وسرم په دې خړسرو کې داخل کې الله مونږ په دغه کې داخل کې والله مونږ ته معافي کې نو زمای عزتمند چې کله زمونږ محبت د الله سره پیدا شي کله زمونږ محبت د الله تبارک وتعالى د حبیب سره پیدا شي نو زمونږ د دې ژوند نه بد مال د محبت دا به ختم شي چې د مال محبت ختم شو نو بس بیا نه به جګړې نه به اختلافاتي نه به فساداتي بلکې دا ټول معاملې د دې وجنا چې زمونږ د مال سره محبت او د مال سره مینه ده نو یو زمای عزتمندو یو د الله تبارک وتعالى د محبت لارې خپلول پکار دي چې د الله سره په زمونږ محبت څنګه پیدا شي ګور د دنیا د محبت لپاره د دنیا د ګټې لپاره موږ څومره سوچونه کوو موږ څومره محنتونه کوو او موږ څومره لارې ګودري راکنو چیرې په کومه طریقه به موږ ته دنیا ښه میلاو شي د هغه طریقه باندې دنیا میلاو شي یا نه خو کوشش زموږ ډېري نو دغه شان د الله د محبت کوشش پکار دی د الله تبارک وتعالى سره مینه پکار ده نو چې مینه محبت را نصیب شو نو باز بیا د پلیت دنیا دا پلیت مال حال دې ټوله زندگی زموږ دې برباد کړه ټوله زندگی د قیامت پر ورځ د الله تبارک وتعالى مخې ته حاضری او د دې حساب کتاب ورکول دا ډېر مشکله معامله ده او امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وای پداسي مال باندې پداسي دنیا باندې بسو کې چې داغه خیسته خوراک هغه د مچۍ پوزلات تی پوزلات غبینای مچۍ چې کم خوالی او کې نو هغه ته مونږه شهادت وای دا مونږه خپل خوراک ته او وای د بهترینو نه بهترینه کپڑا هغه درېخم او چنجي چې کم خوالی او کې داغه پوزلات نو هغه زمونږه خپل کپڑے او زمونږه خپل لباس درېخم دا خو د چنجو پوزلات دي او دغه شان دا شغه چې دي دام د دې کبینه بچي هغه پوزلات دي دغه خوري خو او دغه وباسي او مونږ بیا دغه خورو نو په داسې دنیا باندې بسو کې چې داغه خپل خوراک د مچي پوزلات دي او داغه خپل لباس هغه د چنجي پوزلات دي او وای چې په حلال باندې وګټې نو جواب باور کې دنیا چې په حلال غټې نو حساب کتاب باور کې او چې په حرام باندې ګټې نو داغه سزا به سکے نو چې داسې دنیا د نو پدې کې خپل ژوندۍ تیرول او دا خپل ژوندۍ پدې کې ختمول دا اسی پاگلتوب دی او جهالت دی زمای عزتمن د مطلب دانه دي چې دنیا ګټل خشه نه دی نه دی ګټل پکار نه په داسې طریقه دنیا ګټل چې الله ناراضه نشي په داسې طریقه دنیا ګټل چې زمونږ په مال کې حرام را نشي په داسې طریقه دنیا ګټل چې موږ د مال حق په صحیح طریقه باندې ادا کو او په داسې طریقه باندې مال ګټل چې موږ دا د الله د عبادت نه من نه کی بیا د الله نعمت ته خو کچری د مال د وجې نه موږ نه الله خپه کیږي موږ په حرامو کې مبتلا کیږو موږ په ناجایزو کې مبتلا کیږو زموږ په عبادتونو باندې اثر انداز کیږي نو بیا دا د الله امتحان دی او عذاب دی بیا ځان ساتل پکار دی الله دې په خشان زموږ د قرآن او د حدیث مطابق د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا